اسرافیل علیہ السلام له الله رب العزت ډیوټي لګولې ده. اسرافیل علیہ السلام شپېلې پلاس کې دا او تیار ناس دی چې کله به الله رب العزت د طرف نه حکم راځي او زه په دې شپېلې کې پک وهم چې کله د الله رب العزت د طرف نه حکم راشي اسرافیل علیہ السلام به د شپېلې پک وهي نو داسې کیفیت وي او داسې حالات وي چې دا ستوري او سپوږمۍ دا به راوغورځولی شي ټوټې ټوټې به شي د انور او سپوږمۍ به ټوټې ټوټې شي او دا اسمان به ټوټې ټوټې شي. الله رب العزت فرمایي زه به د اسمان هم بدل کما او زه به د ځمکه هم بدله کما او دا غرونه به داسې الوزي لکه څنګه چې مالوچ الوزي او د ځمکې چې کومه جوړه حصہ ده دا به راډکه کړي شي یو هموار میدان بشي او یو نفس به داسې نه چې هغه ژوندی پاتې شي. د الله رب العزت اعلان دی کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس چې دته روح میلاو شوی دی او ساوته میلاو شوی دا دته روح به دنه اغستل کیږي حتی تر دې چې څومره انسانان دي د انسانانو له مرګ راشي دا انسانان به پناه شي د دنیا نه بلاړ شي فرشتي به هم الله رب العزت مرګ بوله راولي او ختم به کی. څومره جنات دي دا جنات و الله رب العزت ختم کی مرګ بوله راولي حتی تر دې چې څلور مقربي فرشتي دي حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. دا څلور مقربي فرشتي دي د هرې فرشته متعلق خپل خدمات دي چې هغه خدمات کوي. د اسرائیل علیہ السلام کم ته چې ملک الموت ویل کیږي د مرګ فرشتہ دته به حکم وشي چې د دې څلورو مقربو فرشتو تاسو چې کم په واپس کیه د دې دریونه روح واخلا هیڅوک نه دی باقی نه چرته یو پیغمبر باقی دی نه چرته یو صحابي باقی دی نه چرته یو د الله ولی باقی دی نه چرته یو انسان باقی دی ټول کائنات ختم نه چرته چرند شتا نه چرته پرند شتا او نه چرته مېش شتا نه چرته ساروي شتا دا هر څه ختم صرف او صرف څلور فرشتي باقی دي. الله رب العزت اسرائیل علیہ السلام کوم چې د مرګ فرشته ده هغه ته وای د دې دریو وانه هم روح واخلا او دغه اسرائیل علیہ السلام د یوې فرشتې نه روح اخلي او حتی تر دې چې صرف او صرف په دې کائنات کې یو فرشته باقی پاتې شو او الله رب العزت دغه فرشتې نه تپوس کوي من بقیا څوک باقی پاتې شو. اسرائیل علیہ السلام ورته ډېر په غبراهټ کې عرض کوي اے باری تعالی برته باقی اولاد دې ز باقی اما ته خالق اے الله ته مالک اے الله ته رازق ټول بڑائی تعالی رضا اے الله ستا په مخلوقاتو کې صرف زه یو فرشته باقی اما. الله رب العزت ته فرمای دا هغه فرشته دا چې ټول له مرګ راويستو لیکن الله رب العزت ته فرمای موت مړشا چې کله د الله رب العزت دا حکم راشي او دته ویلی شي مړشا دنه به الله رب العزت دا روح قبض کی دا الله په امر سره دا الله په ویلو سره موت مرشا دنه به دا روح الله رب العزت قبض کی. وای دی به دومره چغه وي کبه د کائنات کې چرته څوک ژوندې وي د دې چغې د لاسه به پاگل شوی وي زړه به چاودلې دومره تیز چغې به ځکه چې مرګ معمولی سیز نه دی آسان سیز نه دی د سخت سیز دی. بیا به الله رب العزت په دې ځمکه باندې باران وری ټول خلق ختم د ځمکې لاندې شو الله رب العزت په دې ځمکه باندې باران وری 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 حتی تر دې چې 40 کاله په دې باران کې تیر شي او الله رب العزت وا د ځمکه وړقه د ځمکې له یو زلزلہ راشي
او د هرې زلزلې سره به الله رب العزت یو आवाज کوي. الله رب العزت وہ فرمائے چې کله زلزلہ راشي الله رب العزت وہ فرمائے انا الملک اين ملوك الارض، ز بادشاہ یما د ځمکې بادشاهان څه شو نن راشه زما مخې ته. انا القهار اين قهارون الارض، ز قهار ذات یما د ځمکې هغه قهاران راشه کنه ځان ته چې به زورور وي ځان ته چې به طاقتور وي نن زما مخې له راشه کنه څوک دي چې راوشي. الله رب العزت فرمای انا خالق، ز خالق یما. کم زیدی د ځمکې هغه خالقان چې دعوی به کولې زه امار سور کون کې. انا الجبار اين جبارون الارض، ز جابر یما. کم دي د ځمکې هغه جباران راشه کنه زما مخې له هیڅوک به نشي راتلی. نو دا کائنات دا به ټول فنا کیږي. هر انسان لبا الله رب العزت مرګ راولي. کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس لبا د مرګ ذائقه سکلی، یو کس هم باقی نه پاتې کیږي. اوس د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم نه تپوس وشو اے دا الله حبیبا پر انسانانو کی د ټولو نه خيار سره قابل سره دانشمند سره څوک دی؟ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل الکیس د ټولو نه خيار سره د ټولو نه قابل سره من هغه سره دی دان نفسه چې د خپل نفس په جان وعمل لما بعد الموت، او د مرګ نه بعد چې کوم راتلونکې زندگی ده د هغې دپاره اعمال شروع کړه، نیک عملونه یې شروع کړه. والعاجز، او د ټولو نه بېوقوف سړی د ټولو نه کم عقل سړی هغه سړی دی چې هغه د نفس په خواهش کې راغی او د نفس په خواهش باندې لبیک وایي چې نفس یې ورته سوی دی پې هغه کوي. وتمنى على الله الامانيه، او په الله تعالی باندې لوی لوی امیدونه ساتي. الله غفور الرحیم دی، الله خو بخون کې مهربان دی. مړه چې دا 5 وخت مونږ کوم کنانو الله مې بخي، الله دې وکي چې الله مونږ وبخي. لیکن کچری الله رب العزت په حساب راغی نو بیا وسکو. کچری الله رب العزت په حساب راغی نو بیا وسکو. نو خيار سره هغه دی چې د سره د دې خبرې د دې لمحې فکرې چې زمانه به دا روح وزي، وس دا روح د انسان نه وزي، نو آیا دته به د مخکې نه وینا کېږي هلکه وایي سبا ستا ویزه ده ته به ځې دوبۍ ته سعودي ته مسلمانانو لږ مخکې به دې ویلي وو چې ما خو څه تیارې کړې وې. هلکه ګاډی راغی ودرېدو، هلکه السلام علیکم څنګه حال دی؟ مېلمانه دي جي د کوم ځای د پېښور؟ هلکه بھائی دې شي چترال ته ځو راځئ زما سره لاړ شو. هلکه مسلمانه ته چې د پېښور نه راوتې جومات ته خو به دې ویلي وو که نه چې یاره ځو چترال ته ځو. نو اوس زه एकदम دا خو زما دنیا مسلې دي، بچي مې دي، دنیا کاروبار مې دی، یو شی دی بل شی دی، ډیوټیانې مې دي، اوس د هغې سره څه کومه؟ نو آیا دا مرګ به هم داسې راځي چې مخکې نه به مونږ ته پته وي؟ نه 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 نه، مرګ به اچانک راځي. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کوم چې د مرګ فرشته د ملک الموت فرشته ته وایي ته چې کله زمانه روح قبض کې کنه نو چې کله زما خواله راځي نو دا یو مهرباني به وکړي چې ما ته به د مخکې نه ګورې وي چې ستا ټیم پوره دی په دې پلانکۍ ورځ باندې به ستا وړلي. نو اسرائیل علیہ السلام ورته ټیک ده د الله نبیو پیغمبرو فرشتې ورسره خبرې کولې. سموده تیره شوه، اسرائیل علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام خواله راغی. یعقوب علیہ السلام خو پوه شو چې دې خو هسې چا خواله نه ځي، خو چې راغی نو زمانه دا روح اخلي. دا الله نبی دی، پیغمبر دی، هغه دې تپوس کوي اسرائیل ما ته ته ویلي نو چې زما خواله کله راځې نو ما ته به د مخکې نه استازی راولېږي، ما ته به د مخکې نه وینا وکړې چې زه خو ځان تیار کړم که نه.
اسرائیل علیه السلام ورته وایي ما خو داسې کړو. وی څنګه دې کړو؟ ما له خو څوک نه دي راغلي. وی ولې نه دي راغلي؟ وایي دا یو څو استازي خو موږ هر چا ته لیږو. اول نمبر د مرګ استازی دا دی، د مرګ پیغام راوړونکی دا دی، تعالی را خبرداری کوونکی دا دی چې د انسان په دې یختو کې دا سپین راشي، د انسان په ویښتو کې دا سپین راشي. نو دا د دې خبرې استازی دی، تا ته خبرداری درکوي چې ځان ګورې تیار کا، سټې هم مرګ راتلی شي. نو دا استازی مې رالیږلی نو پکار دا چې تا ته پته لګېدلې وی که نه چې زما اوس د مرګ وخت چې کوم دی هغه قریب دی. نور استازی صحیح ته چې د انور ته ګورې او دا انور د دومره لوی مخلوق باوجود چې دا څومره رڼا ورکوي او څومره الله رب العزت یو طاقتور مخلوق پیدا کړی دی او دا انور سحر راوخیږي او روان شي او مازیګر چې کله دا ډوبېږي نو د دا ډوبېدل د دې خبرې دلیل دی چې که څومره هم طاقتور یې نو ته به ګورې زوال به درله راځي، ته به زایل کېږې ختمېږې به. نو تا د انور ته نه کته ستا د وجود دا نظام دا ستا استازی دی د مرګ. تا د خپل نظر ته نه کته، نظر دی اول ټیک و تیز و एकदम د نظر کمزورتیا شروع کړه او سیزونه به ورته بیا پرې پرې ښکارېده. نو دا د مرګ استازی نه ستا د املا چې راټیټه شوه نو ته پوه نه شوې، په ځوانۍ کې خو به تاسې نه ویستي او ته به ګرځېدې او ته به په یو غرور او په طاقت کې ګرځېدې او نن ستا د املا راټیټه شوه. نو د املا دا راټیټېدل دا استازی نه دی چې تا ته پته ولګي زما د مرګ وخت قریب دی. ستا د وجود دا اندامونه کمزوري شو، د وجود د اندامونه کمزوري کېدل د دې خبرې دلیل نه دی چې تا مرګ ته نږدې. ستا جبه باوله ډېره چلېده لیکن اوس ستا جبه کې خبره کې خطا کېږي نو دا د مرګ دلیل نه دی چې ته مرګ ته نږدې. ستا هغه یاران دوستان، ستا هغه تعلقدار، ستا پلار او نکاح هغه چرته لاړه؟ ستا د مخې د هغو جنازې اوچتې نه شوې، ستا د مخې هغوی په تخته باندې ونه لمبولې شوه، د هغو جنازه اوچته نه شوه او د هغوی دپاره اعلان ونه شو. دا د مرګ استازی نه دی. دغلته یو ځګی دی او هغه ځګي ته ویلې کېږي شهر خاموشه، د خاموشه خلکو ښار. نو ته هغه ښار ته بار بار لا نړې، ته هغه ښار کې بار بار کېنه ناستې، تا ونه لیده چې دا ښار رو ته ورو ابادېږي، دې ته خلک راځي، د هغو کورونه دي پکې. نو تا د دې خبرې نه عبرت وانه غوښتو؟ دا د مرګ استازي دي که نه؟ نو دا د الله رب العزت د طرف نه زمونږ د خبردارۍ دپاره دا مونږ ته استازي راځي، لیکن مونږه ځان نانګاره کوو، مونږ ځان د دنیا په دې څیزونو باندې خوشحاله و. نه نه مړه ګوره ماشوم مړ شي، چې ماشوم مړ شي نو موږ د هغه دپاره د دنیا خبرې په ذهن کې جوړو. نه مړ دا ماشوم ځکه مړلی چې ده ته جټکه وه، نو ما ته خو جټکه نشته، شیطان مې دغلته دوکه کړي. ماشوم ته خو جټکه وه ځکه مړ شو، ما ته خو جټکه نشته که نه، نو زه به دقه شان روغ رمټ ګرځم. هلکه په ماشوم مرګ راځي او په ځوان نه راځي. نه هلکه بهي پلانکې ځوان وفات شوی دی، نو دا کم ځوان چې وفات شوی دی نو دا ځوان اکسیډنټ کړی دی، نو زه خو ګاډی نه چلوم، نو زما به اکسیډنټ نه کېږي، لہذا ما له عمر نه راځي. نه دا اصل کې سبب دی. الله رب العزت دا دنیا دارالاسباب پیدا کړې ده، دا سبب دی، سبب ولا جوړی، نور دغه وخت متعین دی، دا وخت مقرر دی. دغه ځوان به د خپل صحت خیال نه ساتو، ځکه ګردې فیل شوی ولاړو، زه خو د صحت خیال ساتم لہذا زما ګردې به نه فیل کېږي او زه به نه مرم. نه نه داسې نه ده.
دا پلانکی چې وفات شو د ده خو شکر و په شکر کې به احتیاط نه کو د هغې د وجې نه وفات شو زما خو شکر هم نشته که شکر مې راغی زه به احتیاط کوم نه امرمه دا شیطان موږ له دوکې راک جنازه تیاره ده هلکه دا خو بابا و مړه دا بوډا و ځکه مړ شو زه خو ځوان زلمی او په ما مرګ نه راځي چې کله بوډا شم په ما مرګ راځي نه 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 زمونږ دونه تجربه وشوه په دې معاشره کې مونږ وګرځېدو په جنازو کې حاضر شو د دې څیز فرق پکې نشته چې دا ماشوم دی دله او مرګ نه راځي دا ځوان دی دله او مرګ نه راځي دا د واده زلمی دی مرګ به وله نه راځي ځکه چې د واده زلمي خلاصه په سترګو لیدلي نه دي مرګ ولې راځي نو مرګ وای نه 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 زه د چا ګورې دا خاطر نه کومه زه چا دا خاطر نه کومه چې په ده باندې خوشحالي ده دا خوشحالي ولا په غم ولې بدلومه نه نه زه داسې راځم په کور کې به خوشحالي او एकदम به دا خوشحالي په غم باندې بدلوم ځکه چې زه یو حقیقت یما او داسې حقیقت یما چې زما نه انکار کول دا مشکل دي زما نه انکار نشته په پوره کائنات کې هیڅوک داسې نشته چې هغه د مرګ نه انکار وکړي هر سړی وایي مرګ به راځي نو چې مرګ راځي نو د مرګ دپاره دې تیاری څونه کړی دی یو بزرګ لګیاو هغه قبر کنو نو بل بزرګ پې راغی وایي لکه دا څه کې وایي ځان له قبر تیارومه نو هغه بزرګ ورته وایي وایي ځان له قبر مه تیاروه قبر به درله هر څوک تیار کړي ته چې مړ شئ که نه که مسافر ولې نه هم بغیر قبره نه پاتې کېږي قبر به درله هر څوک تیار کړي ځان دې قبر له تیار کا نن موږ الټه یو موږ د قبر فکر کوو خو د دې قبر دپاره فکر نه کوو څوک چې هم وفات شي څوک چې هم وفات شي هر سړی خپل مفاد جاړي خپله فایده جاړي لور جاړي په خپل بابا باندې هی زما بابا وفات شو د دې لور نه تپوس وکړه چې ته ولې جاړې په بابا پسې نو هغه څه وایي بابا خو زما سپورټ هو نو دا سپورټ د دې خپله فایده ده بابا زما د تعلیم خرچه اوچتوله دا تعلیم د دې خپله فایده ده بابا زما دپاره داسې و چې د سر سوری و دا سر سوری د ده خپله فایده ده مور وفات شوه هی مور به ماله روټۍ پخوله مور به زما خیال ساتو مور به زما دا کوله دا کوله لیکن هیڅ څوک د دغه کم چې وفات شوی دی د ده فکر هیڅوک نه کوي یو کس په جړا کې دا ونه وي چې هی د ده سره په قبر کې څه کېږي ځان له د دروغو تسلیانې ورکو هی دا خو ډېر نیک سړی و انشاءالله الله وبخلي ولې دا بخښنه ته کوي دا بخښنه ته کوي از عایشه رضی الله تعالی عنها یو یهودي ماشوم وفات شوی دی او د هغه جنازه روانه کړې ده اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایل هذا عصفور من عصافیر الجنہ علی دا خود جنت یو مرغه و جنت تلاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل تا ته پته ده چې جنت تلاړه وینا دا الله رسول ما خو په دې بنیاد وی چې د څه ګناه نشته ماشوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د هغه ځای علم هیڅ چاته نشته د هغه ځای علم هیڅ چاته نشته چې دا سړی الله وبخو کوي نه بخو دلته موږ د ځان نسبرګان جوړ کړي بس پلان کې چې کم دی الله بخلې دې مړه وړ خسړیو نو دا خو د تسلی الفاظ دي صرف یعنی بل تسلی ورکول خدا کم چې وفات شوی دی د غم ګورې څوک نه جاړي چې د سره په دې قبر کې څه کېږي هی زما ښایسته ورور هی زما ښایسته ورور وفات شو د ده نه چې په قبر کې کم سوال کېږي ای خلکه زه په هغې باندې جاړم چېرته څوک هم لیدلی وای چې دا خبره یې کړي نه هغه وایي هی زما ښایسته ورور د هغه بچي پاتې شو څه به کېږي یعنې په مړي نه یې نه پرېږدي چې بھائی راشه څه مزدوري وکړه څه پیسې پیدا کړه چې دا بچي دې وساتئ په وخت ډېرې پیسې ولې نه دي ګټلې چې اوس ته دنیا نه تلې چې دومره ډېرې دې پرېښې وې چې بچو ته د څه ضرورت نه وي نه د په قبر باندې وجاړه د ده په سوال جواب باندې وجاړه د ده د قیامت په ورځ باندې د الله مخې ته پیشي ده په هغې باندې وجاړه چاته ووایي هلکه بھائی دا پلانکي وفات شوی دی ستا پلار دی یا تره دی دی ماما دی دی ورور دی دی د ده د منځونو د فدیې غم وکړه مړه مفتي صاحب نور څه کار نشته خو د دا خیال دی چې دا پیسې ماله راشي قاري صاحب مل څه مطلب نشته و ماله راکړي مولي صاحب مطلب نه ماله راکړي نه نه هغه د آخرت غم ولګئ ځکه چې دا ده په ذمه ده په دې خلاصون نشته نو مرګ بد څیز نه دی
خو چې د دې مرګ دپاره انسان تیاری کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تحفة المؤمن الموت، د مؤمن دپاره تحفه دا مرګ دی او بهترینه تحفه ده. او ځکه ناکله دا خبره کومه ویم که دا مرګ بد څیز وي، که دا مرګ بد څیز وي که نه، نو ګوره یو دی ورکوټی مرګ او یو دی غټ مرګ. مونږ چې کله وده کېږو که نه، نو د دې وده کېدو په وخت کې مونږ یو دعا وایو. څه دعا وایو بای؟ چاته یاده ده؟ اللهم باسمک اموت و احیا، ای الله ستا په نوم باندې زه مرمه او ستا په نوم باندې به زه را ژوندی کېږم. نو دا مونږ دروغ وایو؟ نه نه، دا ورکوټی مرګ دی، دا خوب ورکوټی مرګ دی. په دې کې هم د انسان نه دا روح وځي، خو د ده د وجود سره کنیکشن یي. که خیال هم کړی سړی وایي یاره په خوب کې پلانکي ځای ته لاړم او پلانکي ځای ته لاړم او سعودي ته پکې لاړم، د کعبې طواف مې پکې وکړو. د بختورو خلکو خوبونه داسې یاره په نبي علیه السلام په روضې مې سلام ووې، پلانکی مدرسې ته پکې تللی وم. خو چې څوک یې وړقی جو یا آواز وشي جو دی فورا واپس را بیدار شي، خپل ځای ته راورسي. نو زه وایم که دا مرګ بد څیز وی که نه، نو مونږ چې خلک د خوبه راپاڅوي نو زموږ ورته قهر کېږي که نه. د سهار یې څنګه حالي د سهار یې څنګه حالي بای څوک راپاڅوه او ډزې ورته کوه او ورو هغه ځان ناکړي وایي ورو په قلار رانه کښېنه او لقوه یې کمبل دې اوچتوه یو شی بل شی بای خوب دی. نو چې دونه خوږ څیز دی نو مونږ ترې بیا ولې یېرېږو؟ چې دومره خوږ څیز دی نو مونږ ترې بیا ولې یېرېږو؟ او وایي د چا خوب نه وي خوښ هغه لاس اوچت کړي. چې دی وایي چې یاره زما خوب او خاص کر بدې ورځو کې خلک پسې مړه شو چې هلکه بهیې چې د ټیم میلاو شي چې اوده شو. ډېر خلک داسې دي هغو له خوب نه ورځي، بیا د هغې دپاره ګولۍ خوري، ګولۍ استعمالوي چې ګولۍ وخورم چې ما له خوب راشي. خو ښه شی دی که نه، چې ښه شی دی نو بیا ترې مونږ دا یېرېږو. ولې؟ نو دا مونږ د دې مرګ نه یېرېږو، دا مونږ د څه نه یېرېږو؟ د خپل عمل نه یېرېږو. چې یاره هلته ورتلل دي د الله مخې له، نو چې کله د الله مخې له ورتلمه نو هلته خو مې بیا پرېږدي نه، هلته مې بیا پرېږدي نه. موسی علیه السلام د الله تعالی دیدار له روان، یو کس وله مخې له ورغی وی اے کلیم الله ته خو د الله رب العزت ملاقات له ځې، خو زما یو سوال دی دا الله رب العزت ته وکړه. موسی علیه السلام په کوه طور باندې د الله رب العزت سره خبرې کولې. وایي څه دي وایه؟ وایي الله رب العزت ته ووایه چې ما ته د نعمتونو زندګي راکړي، د نعمتونو چې د نعمتونو نه ډکه زندګي، د عافیت زندګي، د صحت زندګي، مال دې الله هغه زندګي راکړي. موسی علیه السلام چې کله د الله رب العزت سره خبرې کوي دغه خپل امتي ورته رایاد شو. وایي الله په دې لاره چې راتلم ستا خو په علم کې ده، خو یو کس ما ته سوال کړی چې د الله رب العزت نه به دعا وکړې چې ما له داسې زندګي راکړي چې د نعمتونو نه ډکوي، د صحتونو نه ډکوي، د عافیت زندګي. الله رب العزت ته وفرمایل اے موسی ډېر نعمتونه غواړې که لږ وله غواړې؟ او د الله پیغمبرو جلالي سړی و، امتي سوال مې دی چې خپله ښایسته وله پوره کړه. وایي الله ډېر نعمتونه او ښایسته صحتونه او ښایسته د عافیت زندګي. الله رب العزت ته وفرمایل زما دا سوال قبول کړه. موسی علیه السلام واپس راغی، اکسې کتو چې کوم ځای کې چې زه ورته ووایم چې خوشحاله شي چې دعا دې الله قبوله کړې ده. چې کسان نه معلومات کړي هغو ته چې هغه سړی خو وفات شوی ته چې دا کم نوم والا کس یاد دی. موسی علیه السلام حق دق ایران څنګه وفات شوی؟ هغه خو هلته د الله رب العزت ورته دعا قبوله کړه او دلته هغه وفات شو. د خلکو نه تپوس وکړو د مرګ دا وخت څه و؟ نو هغو چې کوم وخت یاد کو نو هغه عین هغه وخت و په کوم وخت کې چې الله رب العزت وفرمایل چې د دعا ما قبوله کړه. موسی علیه السلام چې د الله رب العزت ملاقات له لاړو، اے الله ستا په دې حکمت باندې پوه نه شوم. هغه خو سوال له دې لپاره مونږ کړی و
چې د هغه زندگی خیسته شي نعمتونه ود ډیری نو اے موسی ستانه خو ما تپوس کړو چې نعمتونه لږ پکار دي که ډېر تا وی چې اے الله ډېر نعمتونه پکار دي نو ډېر نعمتونه په دنیا کې نشته ډېر نعمتونه خو په جنت کې دي لہذا د نعمتونو ډک انعام ما دغه انسان لورکو چې ټولو نعمتونو ته داخل شي نو ما خو دعا ولا قبول کړې ده نو دا مرګ مونږ ته په ظاهر کې داسې ښکاري چې دا یو خطرناک څیز دی نو مرګ خطرناک د هغه سړي دپاره دی چې د کم سړي عمل بدي او د هغه سړي دپاره خو دا یو تحفه ده چې کوم مؤمن مسلماني د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل تحفة المؤمن الموت نو الله دې هغه مرګ راولي په کم مرګ چې الله رب العزت راضي زموږ نه چې مرګ په داسې حالت کې راضي قاری صاحب تلاوت کوو په دې رمضان مبارک کې او تراویح ختم کړي چې ختم یې کړي او سلام یې ګرځوو او روح تی تللی و او څومره ښایسته مرګ دی څومره ښکلی د الله په کور کې د رمضان مبارک میاشت او په تراویح کې ختم د قرآن وکړو او چې څنګه تکمیل وکړو الله کې خپل روح واغستو د دغې دپاره یې ساتو چې دې زما دا کلام ختم کی په تراویح کې ختم کی الله رب العزت ول د هغې هغه سعادتونه ورکول داسې مرګ یې ولور او دلته هغه جماعت راغلی و تبلیغ والا هغه وی یو غواګۍ غورځېدلې وه ښکته غواګۍ په چترال کې ښکته غورځېدلې وه او ښکته پرته وه او د شپې ته څوک نه دي خبر شوي چې سحر خلک راله نو کم کسان چې وو هغه سم کاږه شوي وو د ډېر یخنۍ د لاسه او وایي میوزک ورته غږېدو ماشاءالله ښکلی میوزک ورته غږېدو بس یو سړی په داسې حالت کې لاړی چې دې په ګناه کې مبتلا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع غانا بجانا د انسان په زړه کې دا منافقت داسې را پیدا کوي داسې را ټوکي لکه څنګه چې اوبه بوټي را ټوکي دغه ګناه په حالت کې دونه روح وته دی نو بھائی مونږ هم د مرګ لپاره تیاری شروع بھائی اس پته نه لګي کله مال مرګ راځي لهدا ماته است مخ کې وي نه په ځوان دا نه په بوډا دا نه په ماشوم دا د الله رب العزت د طرف نه فیصله ده چې کله حکم وشو بس فرشته راځي او ستانه دا روح اخلي نو الله دې هغه مرګ راولي چې کم وخت کې مونږ د الله رب العزت رضا حاصله کړي د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم رضا حاصله کړي او د دنیا نه زو او په داسې حالت کې زو چې زموږ نه روح فرشته اخلي دا فرشته راته خوشحالي او د خوشخبری هغه زیری را الله کوي د خوشحالي زیری را الله کوي الله دې مونږ ټول ته داسې مرګ راولي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سنة وقت